دا قربانی یو داسې عمل دی چې دا صرف د امت محمدیه خصوصیت نه دی. د کله نه چې په مخ د ځمکه انسانیت آباد شوی دی د هغه وخت نه د قربانی عمل جاری دی. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا بی بی علیہ السلام او د دې دوه زامن حابیل اور قابیل دا اولنی انسانانو په مخ د ځمکه باندې. نو دستور داو چې هر کال به الله جل شانه حضرت آدم علیہ السلام ته یو لور یو زوی جوړ ورکول. نو چې دا کم به یو ځای پیدا شو دا به حقیقي رور خورو. بیا چې په بل کال باندې کم رور خور به پیدا شو نو به خپلو کې حقیقي رور خورو. خو لیکن د نسل د پیدایش الله حکم کړو نو د حکمت په بنیاد باندې الله فرمایلو او دا د هغه وخت قانونو چې د یو کال چې کم رور او خور دي د دې نکاح به د بل کال د رور او خور سره جایز وه. نو اتفاق داسې وشو چې حابیل سره کومه خور یو ځای شوې وه نو هغه ډېره خوبصورته وه او د قابیل سره چې کومه خور یو ځای شوې وه هغه ډېره بدصورته وه. نو قابیل اختلاف جوړ کو چې زه خو به د دې خپلې خور سره نکاح کومه، زه د حابیل خور سره نکاح نه کومه، هغه څه بدصورته ده. حالانکه د هغه وخت د دین اسلام د حکم خلاف ورزی کوله. نو آدم علیہ السلام د دې د اختلاف ختمولو دپاره دې ته حکم وکړو چې تاسو دواړه خپلې قربانیانې الله ته پیش کړئ. چې د چا قربانی قبوله شوه بس هغه به دغې خوبصورته جینۍ سره نکاح وکړي. آدم علیہ السلام ته یقین و چې الله به د هغه چا قربانی قبلوي چې هغه په حقه باندې. نو دا حابیل چې کومو دا کسانو د غلجات راواغستل خیسته خیسته پیداوار او د غره په یو څوکۍ کې غوستل، او د قابیل چې کومو دا شپونکې او د به ګډې بیزۍ سره ولې. نو د یو ګډه ذبح کړه او د هغې څه غوښه هغې کې غوستله. او د هغه وخت دستور ده او د قبولیت نښه دا وه چې د اسمان نه به یو اور نازل شو او د چا قربانی به اوسېځله دا به د د قربانۍ د قبولیت نښه وه. هغه اتفاق داسې وشو چې د حابیل قربانی الله ته قبوله شوه. نو د هغه په حق کې فیصله راله. نو دی بل ورور زړه ته خبره ونیوله او ورته وایي قال لاقتلنک، تا خو به زه قتل کومه پرېږدم دی نه. د قتل دمکي ورکړه. نو خپل ورور ورته وایي حابیل چې ولې ماله د قتل دمکي راکې؟ انما یتقبل الله من المتقین، الله رب العزت خو د پرهیزګارو د متقیانو خلکو قربانی قبلی. تا به پرهیزګاري نه وه کړې نو ځکه ستا قربانی قبوله نه شوه. و مکه شانتي وشو چې خپل ورور یې قتل کړو د ښځې په سر باندې. نو ګوره د قربانۍ عمل د حضرت آدم علیہ السلام د دور